बसमिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवल हदीस से अत्ताजिर अस्सदूक़ुल-अमीन, ताजिर कारोबारी इंसान दा چې کوم دی صادق وي او امین وي، مع النبیین والشهداء والصالحین. نو دا انسان به د قیامت په ورځ د انبیاو په صف کې پاسي، د شهداو په صف کې پاسي او د صالحانو نیکانو په صف کې پاسي. نو تاسو ته ما ووایي چې اسلام دا چې کوم دی یو مکمل دین دی. په دې کې موږ ته اخلاق هم ښیي، موږ ته عبادات هم ښیي او موږ ته معاملات هم ښیي. په دین کې د انسان د ټول ژوند خلاصه پرته ده چې ته به معاملات څنګه کې، عبادات په څنګه کې او اخلاق په څنګه جوړې. دا ټولې خبرې په دین کې شته. اوس نن سبا زمونږ په معاشره کې خلک 15 وخته لمونځ کوي او دا چې کوم دی دین ګڼي. اخلاق خرابي، دغه شانتې معاملات خرابي. اورېده که نه؟ نو صرف 15 وخته لمونځ دا صرف دین نه دی، د دې سره به خپل اخلاق ټیک کړي، خپل معاملات به ټیک کړي. اورېده که نه؟ ما ډېر خلک داسې ولیده 15 وخته لمونځ ګزاري خو لیکن حرام مال خوري. اورېده؟ د هغوی تجارت کاروبار دا په غلطه طریقه باندې رواني او اخلاق یې ټیک نه وي، دروغ وایي، دوکه ورکوي. اورېده؟ نو دا چې کوم دی تاجر او کاروباري انسان یادوي. کم یو چې هغه چې کوم دی په خپل کاروبار کې رښتیا وایي او دغه شان چې کوم دی دیانت او امانتدارۍ سره کاروبار کوي. مثلا اوس تا یو څیز واغستو په 10 روپۍ باندې، نو چې که تا ته ګاهک راځي نو ګاهک ته صفا خبره کول پکار وي، یاره دا ما اغستی په 10 روپۍ باندې او دغه شانتې په 12 په 14 روپۍ زه خرڅومه، ما ته چې کوم دی 2-3 روپۍ ما ته حلاله ګټه ده. اورېده؟ همدغه شان چې کوم دی دوکه نه کول چې یو څیز ستا سره دی او چې په هغې کې کم صفات دي نو هغه صفات ګاهک ته ښودل پکار وي او چې کوم دی کې نقصان وي پکې نو هغه نقصان هم راایستل پکار وي، هغه ورته ویل پکار وي. اورېده که نه؟ نو دا چې کوم دی دیانتداري ده، امانتداري ده او سچایي ده. اورېده؟ بلکې افسوس خبره دا ده زموږ په معاشره کې کاروبار تجارت دا چې کوم دی اکثر په دې کې دروغ ډېر استعمالیږي. تقریبا په 100% کې 70% دا ټول په غلطه طریقه باندې خلک کوي او 30% دا هغه خلک دي چې نیکان خلک دي، نو دوی چې کوم دی خپل کاروبار کار روزګار په صحیح طریقې سره کوي. اورېده؟ زموږ په معاشره کې اوس مثال یو کس یو څیز اغستی په 10 روپۍ باندې، نو چې ته ته ګاهک راشي نو ګاهک ته دې دا خبره کوي چې دا په 100 روپۍ باندې ما په خپله اغستی دی، نو دروغ راله که رانله؟ نو دی بې په څو خرڅوي؟ په 25 باندې یا په 30 باندې خرڅوي. ټیک ده ګټه خو دې وکړه خو دروغ دې ووایي، یو غټه ګناه دې وکړه. اورېده که نه؟ په دغه دروغ باندې چې تا کومه ګټه وکړه دا ګټه ستا دپاره حرامه ده. څه دي؟ دې نه ځان ساتل پکار وي. همدغه شانتې دا یو څیز تا سره موجود دی او په هغې کې هغه صفات نشته. نن سبا معاشره کې ډېر خلک داسې کوي، دکانداران اکثر یو څیز ته راخلي د هغې به ته دومره صفتونه بیان کړي چې دا په دې کې دا صفت دی، په دې کې دا صفت دی او په حقیقت کې هغه پکې نه وي. اورېده؟ او چې کم نقصان وي نو هغه نقصان تا ته نه بیانوي، هغه نه پټوي. نو دې ته اوس دوکه ویلی کېږي. څه ویلی کېږي؟ ته خپل ګاهک سیوا کې همدغه شان چې کوم دی یو څو روپو ګټو دپاره تا دوکه وکړه، خپل ایمان دې تباه و برباد کړو. اورېده؟ خپل ایمان دې تباه و برباد کړو. دا ډېر د افسوس خبره ده. نه یعنې تجارت دا چې کوم دی په صحیح طریقې سره کول پکار دي.